السلام علیکم. په موټاپي یعنی په غټوالي یا اوبیسټي باندې نن یو څو خبرې کوو. د دې باره کې یو مشهور د انګلیش یو قول دی which obesity is not because it runs in the family, it is because no one runs in the family. مطلب دا دی چې غټوالی د دې په وجه نه چې دا په خاندان کې، بلکې دا په دې په وجه چې په خاندان کې څوک ګرځي نه یا منډه نه وهي، مطلب یې د ورزش نه دی. نو نن به یو مختصر دا خبره کوو چې د ګرځېدو باره کې چې څومره ګرځېدل د یو صحت یا د ښه ورزش دپاره ضروري یا د یو ښه صحت نشاني، مطلب یو کس څومره ګرځي، 15 منټه، 10 منټه، 20 منټه، نو کم کس به صحتمند دی. د دې باره کې مختلف رای دي، خو یو مشهور او یو عام رای دا ده چې هغه کس په صحتمند ګڼل کېږي یا د صحت نشاني به دا وي چې دی روزانه په 24 غنټو کې تقریبا 10,000 سټپس یا قدمونه چې کوم نه دی ګرځي، نو دا به چې کوم نه تقریبا حسابېږي. نو اوس دا څنګه معلوموه؟ د دې مختلف طریقې دي. بعضې په موبایل کې د دې ایپس هم راځي او تقریبا داسې چې لکه یو نارمل سپیډ سره یو عام اډلټ چې کوم غټ کس وي ګرځي تقریبا 90 یا 100 منټ چې روزانه دی وګرځي، دا به تقریبا 10,000 قدمونه پوره کېږي. دا تاسو په یو ځای هم کولی شئ او ډیوایډ کولی هم شئ، څه سهار کې، څه مازدیګر کې، څه ماسخوتن کې ډیوایډ کولی هم شئ.